محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو وروڼو امام بخاري رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی چې غلن عبارت په زسته په مخ کې ذکر کړم ان نبی الله قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم الاهل الارض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن عالم أهل الأرض فدل على رجل عالم الحديث. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل چې ستاسو مخکې په بنی اسرائیل کې وسړی ولول چې هغه یو کم سل کسان قتل کړه او یو کم سل کسان یې مړه کړه. بیا د خلکو نه پوښتنه وکړه چې عالم راوښیاست چې زه توبه وباسم. دغه نه پوښتنه وکړم چې زما توبه قبلیږي که نه قبلیږي. نو خلکو یو راهب ور وښود. نو کله چې دا سړی راهب ته ورغلی ورته ویې چې ما نن یوې کسان قتل کړي دي او زما دپاره توبه شته که نشته، یعنې زما توبه د الله په دربار کې قبلیږي که نه قبلیږي. نو دې راهب ورته وویل چې ستا توبه خو نه قبلیږي. نو ده ورته وویل چې توبه مې نه قبلیږي، دی هم قتل کیسل یې پر هغه چې هغه مې توبه نه قبلیږي. بیا وروسته د خلکو نه پوښتنه وکړه د یو ښه عالم په باره کې. نو خلکو یو عالم ور وښود. دی چې کله هغه عالم ته ورغلی هغه ته وویله چې ما 100 کسان قتل کړي دي، 100 کسان مې مړه کړي دي، اوس زما دپاره توبه شته که نشته، یعنې اوس زما توبه د الله تعالی په دربار کې قبلیږي که نه قبلیږي. نو هغه عالم ورته وویله چې ستا او د توبې په مابین کې څه حائل شته، یعنې څه معنی کوونکی شته. هغه دا چې ته به دغه ښار پرېږدې، دغه د ګناهونو مځکه به پرېږدې، پلانکي ښار ته به ځې، پلانکي علاقې ته به ځې، هلته خلک د الله تعالی عبادت کوي، ته به د هغه سوره د الله تعالی عبادت کوي و دغه مځکې ته به واپس نه راځي. نو کله چې دغه سړی د نیکانو و طرف ته روان سو، نیکانو و ښار و طرف ته روان سو، پر لارې باندې د مرګ وخت رالی، د مرګ نیټه یې پوره شوله. نو د رحمت فرشتو او د عذاب فرشتو په مابین کې اختلاف واقع شو. د رحمت فرشتو ورته وویله چې موږ یې روح اخلو ځکه د الله تعالی ته تایب سو، الله تعالی ته توبه وکړو. د عذاب فرشتو ورته وویله چې نه، روح یې موږ اخلو ځکه د تر اوسه پورې نیک کار کړی نه دی، نو ځکه یې موږ راخلو. نو الله تعالی د انسان په شکل باندې فرشته راواستوله چې هغه د دې په مابین کې فیصله دا وکړه چې هغه کم طرف ته چې د ګناهګارانو مځکه ده هغه هم اندازه کوي، کم طرف ته چې د نیکانو مځکه ده هغه هم اندازه، کم طرف ته چې د ژوندي و بیا د هغه نه شمار. په بعضې کتابو کې بیا دا واقعه ذکر شوې ده چې الله تعالی و هغه مځکې ته حکم وکړي، کومې مځکې څه چې دی را روان و چې لرې شه، هغه مځکه لرې شوه. د کومې مځکې و طرف ته چې دی روان ول، الله تعالی هغه مځکې ته حکم وکړي چې وژندې شه. وروسته بیا وفرمیل چې اوس مځکه اندازه. نو دوی چې کله مځکه اندازه کړله دې فرشتو چې د هغه نیکانو خلکو و طرف ته یې ولې شو که در وژندې ولو، نو بیا دغه د رحمت فرشتو د روح واستي، الله تعالی ده ته مغفرت وکړه. محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ته وګورئ چې الله تعالی څومره مهربانه ذات دی. در اوسه پورې یې نیک کار کړی نه دی، خو لیکن په اخلاص د الله تعالی و طرف ته متوجه سلو، الله تعالی د دې سړي څومره زیاته قدرداني وکړه او د دغه سړي ټوله ګناهونه الله تعالی ورته معاف کړه. باید موږ هم الله تعالی ته تایب سو، الله تعالی ګناهونه را معاف